کالج شو یونیورسٹی شو امیر ښځینه ته یا امیر نوجوان طبقه ته بې حیایي او بېدیني سبق نه وښیي. ولی خانه څه نوي نوي نظامونه روزي الله مداماب کی چې آخري ریزی دی کسا کپڑے دی کنی نه دی گردنالی گلی اسلام مول منډي شي مختلف ځایونه شو چې په دغه ځای شي کپڑے دی کون سره ورسته کمره یا ګوشي پردې ځای جوړ کړه دا به ښځینه ایراسي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه تاسو وکتل 13 ورځې د یونیورسيټي شه چې کوم پروګرام شو هغه یو خو د میژ د پښتې د علاقې او د اسلام او د تهذیب نه هټ کر پروګرام په موقع باندې مولانا حافظ عبدالغفار صاحب سره موجود دی. نه پښتنه کوي چې په دغه حواله باندې مخشه یو تحریک چلول د بنی د پردې د بنی د ثقافت د اسلامي اقدار دغه مختلفه پهلو باندې تحریک چلول او سره دی د بنی په مختلفه جماعت شه د شای پروګرامینه روان دي د پاشه دی د خلک اصلاح کوي حکومت وګوري په یو سر کوری اداره شه او په یو بپرده شهر شه چې د میژ د پردې په ټوله دنیا شه یو نومو په یو سر کوری اداره شه په سر کوری سیرالون دغه شای پروګرام کول ته کیم نظر کوي. یدونه دا امیج د میژ اول نمبر به تو سے صحافیون چې کیم دي دوام نمبر او بني عوام دریم نمبر دا میژ ته ایمان او غیرت ته چیلنج دا په چار دغه د پرمیشتو ټول اجتماعي کوشش کو او میژ انتظامیه یا ادارې دي هغه ته دغه وی له کالج شو یونیورسيټي شو چې هغه په دغه ماحول شي امیر ښځینه ته یا امیر نوجوان طبقه ته بې حیایي او بېدیني سبق نه وښیي بلکې حیا او شرم او دین زده کوي. اچھا حافظ صاحب تو سے د پردې پورا یو ډېر غټ سټرګل وکړو فیملی پارک میں بند کړ ایس دغه شی پردې چې کوم دي د میژ د بانې شی په مختلفې ځای شه د میژ د پردې روایت چې کوم دي هغه په عمل کېږي نو دغه لپاره علما کرام هغه کوشش چې کوم د چا کوم په چار ده هغه زیره د وجه سره شباب خان داسې دو چې اتار چړاو انسان فطرت ته درسي خو علما نوس نه دي میشتو سے تو سا ذمہواری دو و الحمدلله تو سا ادا کوي لکه ته چې کوم دا سولینه کوي خدا تو ایمانی جذبات تو په دغه بنیاد دا سوی نه کوي میشتو سے بانی ماحول شه دا یقیني خبره دو چې نن 10 سال مخکې ښځې د ما نه ګرځېدلې بازارو شه سم اس ګرځېږي هغه نه بعد میژ مختلف کپڑے دی کنی نه دي گردنالی گلی اسلام مول منډي شي مختلف ځایونه شو موتا یو ذمہدار افسر ویلا چې په دغه ځای شه یو د 2 سال کې تساکشي چې کپڑے دی کون سره ورسته کمره یا ګوشي پردې ځای جوړ کړه دا به ښځینه ایراسي یو ذمہدار افسر ویلا چې زه پور چیکشن مو ته وی چې دا کپڑے دی کنینا ټول یو کیه میون شه پردا یا کمره بالکل ما جوړی چې دې ښځه نه نوځي نو ایغه ویل چې مونږه دا می شروع کړه افسران بالا طرف نه مو ته एकदम آرډر روغای چې لشکي گزارا وکا سختی ما کوا نو دغه ټول چې خبره شي امیج انتظامیه ته عرض کوي چې کیم دې شي به حیايي خبره لګیا دي وړي کې افسرون کله کله چار شروع کو به افسانه بار طرف نه سفرشته بند خبر روشي تو څه توا کیږي چې دشکی هات هولا رکھو ذرا د هات هولا رکھنا دغه نقصان جوړ شي نو امیج انتظامیه ته وی چې د کپڑے دی کنه شي چې کیمه شزینا ګوشا یو کټا یو پردې نه بعد ګوشا ځای جوړ شو دا د فلفور بند کی بنده او هغه نه بعد شزینا کوشش تا کوي چې امیشته شزینا پکې راشي نو ستې حیا سره استي شي. اچھا خپل بل چې رقم خلق دا 10 چاره کوي چې مطلب هغه د ملک د پښتې د وطن د اسلام د ټوله لپاره یو نصور د نو دغه خلک سماجی بایکاټ نه پچاره یتونه سماجی بایکاټ یا پچار دا خو عزتمنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم حکمت عملی وو هغه حکمت عملی بجای سماجی بایکاټ ځون لري کوله ځون ته انځ د کوله طریقه وا پیغمبر اسلام ته یو کا سروغه په اوله طریقه چې رسول الله مت د زنا عزت وکا چې زه بدکاری وکړو پیغمبر اسلام نه لاوړو ته خوستو نه لاشتو ته خوستا نه بدی کراور بلکې وتوی بلا چې دا وشه تکشنه مو سره اتو خیر شته
وی چې خیر خو مې شته یا رسول الله وی چې میر دا شته وی چې یا رسول الله میر ما شته وی چې تریر دا شته وی چې یا رسول الله تریر ما شته او کیرول دا شته وی چې ښځه دا شته وی چې یا رسول الله ښځه ما شته وی چې ته چې نن مونه د زنا عزت غواړې چې چا سره ته بدکاري کوې آی چا خیر دو چا میر جو تا تریر دو تا ښځه دو ته دا برداشت کوای شي چې تو دغې رشتې ول چې کومې رشتې مې ته بیان کړې دغې سره څه بدکاري وکړو دو ته چې رسول الله دا خو زه نشم برداشت کولی چې دا نه رسېده چا خویندې چا ترایندې چا مایندې چا مختلف هغه دي نو عزتمنې میشتو سه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه حکمت سره نو میشتو سه حکمت سره دا ځون ته سینې ته مرغلره ده ګندګي شي پرېتا ته وایې چې دغه مرغلري بایکاټ وکړه دا مرغلره د قیمتي خو نه که نه مرغلره چیک کا او صفای به پتې کا او وی چن کوا دا قیمتي شی دا سمنن مسلمان ته ماحول پچار دا معاشره پچار دو میشته سره ماحول ته جوړ کو چې دغه ماحول شي هر یو کس دغه ماحول مطابق اسلام تهذیب سره چلی شي ناظرین لکه څنګه تاسو د مولانا صاحب خبرو د یقینا د میر باندې چې کوم د انتهایی تبوی سایت روانده کوګوري سرکوري د ریشم دغه شی ډانسینا او دغه شی پروګرامینا د میر د پښتې د کلتورو د ثقافت نم اسلام دغه شی اجازه ورکړي نو لهدا چې کوم د خلک دي چا دغه شی پروګرامینا پروموټ کوي نو هغه خلک ته په چار دو چلش کې د خدای او د رسول نه حیا کو او دغه علما نه حیا کو د بنی د خلک نه حیا کو د خپل چې کوم د کردار د پر خپل کردار باندې لږ کې سوچ کو د سره غوړي اجازه دی الله په امان